بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو د کوز دیر چې د عوامي نېشنل پارټۍ صدر او د موجوده ایم پی د پی کې سول زموږ سره موجود دی حاجی بدر خان صاحب. هغوی خپل پیغام ورکوي چې سبا د هغوی په تیمرګره کې په شهید چوک کې د هغوی مظاهره ده. هغې مظاهرې په حوالې سره حاجي صاحب تاسو د هغې په مظاهرې په حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ تاسو شکریه ده کومه ډېره مهرباني چې زموږ د اواز عوامو ته ورسي. تاسو په جریان زه ډېر زیات مشکور یم. عوامو ته موږ اپیل کوو چې دا خبره یوازې لکه که زموږ د احتجاج دی نو دا یوازې د نېشنل پارټۍ لپاره نه دی، دا یوازې د یو تنظیم یا د یوې ادارې لپاره نه دی، دا د ټولو عوامو لپاره دی. په دې کې په دې مهنګایۍ کې که سرکاري خلک دې هم تباه او برباد شو، د هغو تنخوا د دې برابر نه ده چې هغه پرې د خپل زوی د یوې هفتې علاج وکړي یا پرې د خپل بچي د یوې هفتې د سکول هغه مسایل حل کړي. که داسې د دوکاندار دی هغه په خپله دوکاندارۍ کې خفه دی ځکه چې د هغه یو شی ټماټر او یا سبزي نه خرڅېږي، که د چا اوړه دي نو هغه اوړه نه خرڅېږي. نن که کم شی په 10 روپیو نو هغه نن په 100 دی. که دلته کې ما دوایانو له ورشي که یوه پلتال نو هغه په 200 روپۍ نه میلاویږي. دا ټوله خبره چې ده دا د عوامو لپاره ده. موږ عوامو له دا اپیل کړی دی او دا ورته اپیل کوو چې تاسو راوځئ. که موږ نه راوځو نو بیا د عوام وایي وګوره ته یاره دا لیډران نه راوځي، کومه پارټي نه راوځي، د دې چې پکې څه مقصد نه نو نه راځي، زموږ تپوس نه کوي، زموږ د دې مهنګایۍ تپوس نه کوي. تیل ګران شو، ګیس ګران شو، بجلي ګرانه شوله، د دې ملک د اوسېدو هغه حالات د دې برابر نه دي چې سړی پکې واوسېږي، ځکه چې هغه خپل دغه نشي پوره کولی ده. نو دې خلکو ته اپیل کوو چې ستاسو لپاره خبره کوو. د هرې پارټۍ سړی دې راوځي، د هر قام سړی دې راوځي، سرکاري سړی دې راوځي، د عام سړی دې راوځي، غریب دې راوځي، خان دې راوځي او د خپل ځان تپوس دې زموږ سره شریکه وکړي. یو څو ورځې بعد بجټ هم پیش کېږي چې داسې ویلی کېږي چې په هغې کې به نور ټیکسز هم لګي، ګراني به نور هم سیوا کېږي. په دغه حوالې سره ستاسو موقف دی؟ د 100% نه نوره زیاتېږي او د دې وجې نه موږ د بجټ نه مخکې دا احتجاج ایښودی دی. که دا خلک په احتجاج راووته او دې حکومت ته یې وښودله چې دا شتم بجټ دغه ټیکس هم دسه نه منو او را روان هم دسه نه منو او ستا د دې هم نه تپوس کوو او په را روان دې هم نه پرېږدو، یقینا چې په هغه ټیکس کې په لګولو کې په بجټ کې په 11-12 تاریخ چې کوم بجټ پیش کېږي په هغې کې به دې ته فایده ورسي. او که دا را ونه واته یقینا چې 100% کې لګئ 200% به کې په ځکه چې خلک به هغې به وایي چې یاره دې پکې خوشحاله دي او دا برابر پانه اخلي، مضبوطه پانه اخلي. راشه او نور تاک ورکوه. خپلو ورکرانو ته تاسو څه پیغام ورکوئ؟ ورکرانو خو زمونږ دغه دی چې ورکران خو به خامخا راځي انشاءالله. خو ټولو ته مې دا خواست دی چې د هر کلي نه، د هر جومات نه او د هرې محلې نه او د هر بازار نه عام خلکو ته وینا وکړئ او عام خلک د ځان سره ملګري کوي او برپور دی حکومت ته وښایئ چې دا ستاسو کوم عمل دی، د دې قام سم څه وکړلو، د دې ملک سم څه وکړلو، کرپشن هم څومره وکړو او دا تاسو کوم د دې ملک دورانۍ او د کلچر د تباه کېدو یو طریقه راغېستې ده، د هغې سبا د ښودلو ورځ ده. ټولو عوامو ته دا اپیل کوم چې راشئ، ستاسو کلچر یې تباه کوم، ستاسو هغه NFC ایوارډ چې څه ته وایي، هغه ستاسو کوم فایده او نقصان چې څه ته وایي، ستاسو په دې ملک کې د اوسېدو هغه انداز کوم څه وایي. نن بیا هغه لهر روان دی، هغه د بدامنۍ شکل ورکوي او هغه کیسه ورکوي چې نن په یو ځای کې مړي شي او په یو ځای کې دماکه شي او په بل ځای کې هغه معامله درته بیا شروع کوي. که تاسو د ځان تپوس ونه کړو، د خپلې مهنګایۍ هم ونه کړو، د خپل مرګ هم ونه کړو، د خپل د شرګردۍ هم ونه کړو، د دې ملک د خیرخواهۍ هم ونه کړو، یقینا چې تباه دي پښتانه او تباه به شي. ډېره مهرباني. ټولو ته اپیل کوم چې سبا په دې کې برپور شرکت د هرې پارټۍ، د هر قام، د هر مذهب، د هر چا، دا د ټولو مهنګایي او دا کومه بربادي چې ده دا د هر چا ده. وکیلانو ته خواست کوم، ډاکټرانو ته خواست کوم، استادانو ته خواست کوم، پولیسو ته خواست کوم، پوجیانو ته خواست کوم، د دې قام یو ادارې ته خواست کوم، یو قام د یو مذهب او د یو مسلمان او هر یو مذهب ته دا درخواست کوم په دې مهنګایۍ په دې سبانه احتجاج کې دا د دیو د پیدې، دا د دیو د تپوس، دا د دیو د بچاو یو لار ده او په سبا دې برپور دروځي په دې کې خپل احتجاج وکړي. ټولو ته برپور
اپیل مې دی ورته چې په دې کې شرکت وکړي. ډېره مهرباني، شکریہ.